فرید خان هم چاته نه فرید خان شیرشانو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ 275 الذين ياكلون الربا اغ خلق ياكلون الربا چی خردوی سود لا يقومون دوی بن پاسی دا قبروننا الا كما يقوم الذي مگر پشان دا اولاری دو دا کس یتخبطو شیطانو چی لیونے کڑی دل شیطان من المس پٹچ پل سرا منگا اوچ دبانی پیریان ناغلی دینو دیر پارا محاورہ دا عرب وی قد تخبطه الشیطان دے شیطان ٹچ کر دے یعنی دی معنی دا چی دماغ گردی دلی ذالک بین لو دا غضاب دے وجے چی دویوی انما خبر دادا البیعو مثل الربا چی دا خرسو لغستلم پشاند سود دی نو دوی با الٹا پا اللہ تعالی بانے اعتراض کو یا پیغمبر علیہ السلام بانے وی چی سود حرام کردے چی سود نو دا خرسول غستل ولنا حرام ای دا خودواړه یو شی دی اوس الله تعالی جواب ورکړي نو دا څه نه وای چې نه یو شی نه دی بلکې الله تعالی یو بنیادی خبره ولا په ذهن کې اچي چې اصل کې د حلال او د حرام منبع د الله تعالی هغه شی به حلال وي چې خدای ورته حلال وای هغه شی به حرام وي چې خدای ورته حرام وای نو په دې کې د ریزنینګ او د ارګومنټس هیڅ گنجائش نشته نو دې وجه جواب دا ورکړ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ جائز کړی دا الله تعالی خرڅول غسل وحرم الربا حرام کړی د سود فمن جاءه موعظه سوچ راغ دتا موعظه نصیحت من ربی درب ددنا فانتها د منش فله ما سلف مردر پار جائز دی چې دین وړاندې غسل مخکې د حکم د حرمت نه چې کوم سود غسل الله تعالی ویغه جائز دی وامره الى الله امعامل داس پارل دا اللہ تعالی تا ومن غادا اسوچ واپس شو دی سود خوراک تا فولائے کا اصحاب النار دا کسان ملگر دور دی ام فیا خالدون لی بدی اور کے میشی نو سود سشے دے سود سشے دے نو سود دو قسم دے یو توئی سود د اضافی او د زیادت سود د اضافی او د زیاتی او دویم ته وای سود د نیټه او د ټایم نیټه وای تاسو سود د اضافی او د زیادت داده لکه سړی غنم په غنمو بدلی یا خرما په خرما بدلی نو نوعیت چې هر څه دی خو غنم 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 نو که یو سړی بل تور کی یو من غنم او غنه داغي بدله کې والی یو نیم من غنم نو دا اضافي نیم من دا سود دی دا اضافي نیم من دا سود دی او دا خبره پکې هیڅ حیثیت نه لري چې دا ما والا غنم سپین دی او دا والا سره دی صحیح دغه صفت دی برتری پکې نشته نو دې ته وای سود د زیادت او دویم د سود د نیټه نو سود د نیټه دی ته وای چې چاله یو سړی ورکی قرض سور کی قرض چې ادایګي دا قرض په واجب ده ادایګي دا قرض په واجب ده خو په بدله د هغه وخت او د ټایم کې چې د ادایګۍ د پاره محدود کړي دي دا غي بدله کې د څه شی تقاضا کوي کم ټایم چې ور کړی دا غي ټایم بدله کړي د څه شی تقاضا کوي لکه 100 روپے یو سړی بل تور کې قرض یا د 100 روپو شی ورته ورکو قرض او ورته وی چې دا کال پس راکې نو بیا براکې لس د باندې سل سوره براکې نو دا کال کوم نیټه چې دا د دې بدله کې چې واغستل شو پیسې لس
نو دې ته وایي سود د اضافي او د زیادت. او وجه دا ده چې پیسې یا روپے دا سیلیبل چیز نه دی، دا خرڅون کې چیز نه دی. په دې باندې اضافه ال جائز ده چې دا کنورټ کې انوینټریز تا کنورټ کې څه تا انوینټریز تا او داغه د خرڅولو په اساس باندې صنف وشي، د انوینټریز د خرڅولو په اساس باندې صنف وشي. او شریعت اسلامی چې سود حرام کو نو بدله کې څه چیزونه جائز کړل. نمبر اول بیع د سلم، بیع د سلم، بیع د سلم دیته وای چې چاله د پیسې ورکړي 1000 روپے چې د غنمو په موسم ما ته غنم براکه د دې 1000 روپو لس منا یعنی 50 روپے مان، د دې 1000 روپو لس منا یعنی 50 روپے مان. اوس هغه وخت باندې که بازار کې غنم په 200 روپے من وي نو خو هم تا ته د پابند چې درکې به 500 باندې 50 روپے من، نو دا جائز دی. دې ته سود نشي ویل ته بیع د سلم وي، دې څه وي بیع د سلم. او دا عموما په بزګرانو کې دا غي د آسانۍ د لپاره شریعت جائز کړی دی، ځکه چې د بزګر ضرورت څه ده پیسو ته چې هغه فصل باندې خرچو کې او فصل وشي، خو هغه سره پیسې شته نه صحیح. او د تاجر د غرض وی تجارت په غنمو کې، د غرض وی څه تجارت په غنمو کې، نو دا هغه دا فائدہ وشي چې هغه ته قبل از وخت پیسې میلاو شي او فصل باندې خرچو کې خپل ضرورت پوره کړي، او د دا فائدہ وشي چې د ته په موسم د غنمو باندې غنم په کم قیمت میلاو شي. نو دې سوې بیع د سلم. وې مې ته وای بیع د استثناء، سواد سره الف سین ت سواد نون الف عین، استثناء صنعت نه. بیع د استثناء، بیع د استثناء دې ته وای چې چاله پیسې ورکی پیشګی، مثلا هغه تیاری دا واسکټونه، دا واسکټ تیاری یا دا خولای تیاری یا دا پټوان تیاری، تا ولا پیسې ورکړې مخکې چې مال ردی قسم واسکټونه په 100 روپے واسکټ په فلانی ټایم با دومره واسکټونه راکې 100 واسکټونه د داغه 10 روپے اوس واخله، 100 واسکټونه د داغه 10 روپے اوس واخله. نو اوس باغ لګیای هغه واسکټونه به تیاری اوبه سي او واسکټونه به تیاری. اوس کته دغه واسکټ تیار په هغه موقع باندې اخلي بیا په 100 روپے ته نه ملایږي یا په 19 ملایږي، خو تا چونکی پیشګی هغه ته ادایګي وکړه لہذا بیع دې هغه سره کړل څه په 100 روپے دی یو واسکټ. نو هغه ته دا فائدہ وشو چې داغه پیسې پکاروي چې دا میټیریلز کو واخلي صحیح، او تا ته دا فائدہ وشو چې د 1.5 روپو واسکټ په 100 روپے ته ملاو شي. نو دې ته بیع د استثناء. ت سواد نون الف عین. او دریم شرکت مضاربت، شرکت مضاربت زواد سره. نو شرکت مضاربت دیتا وای چې یو سړی بل چاته پیسې ورکی چې دا واخله دې باندې تجارت کوا، نفع به زما او ستا ترمنځ نیمه وي. نو دې ته وایي څه شرکت مضاربت.
کم شي اجاره یا کرایه، اجاره یا کرایه شریعت اسلامی جائز کړ چې یو کور یا پټه، یو کور یا پټه چاته په کرایه باندې ورکی چې تو اخلا نفع په اخلا ما ته به د میاشتې یا د دریو میاشتو یا د فصل په اندازه دومره شی راکړي. یمحق الله الربا، بے برکت کوي الله تعالی مال د ربا او مال د سود کډیروم وی بے برکت ويربي الصدقات، ازیات کوي الله تعالی صدقات برکت پکې چي. والله لا يحب كل كفار نسيم، الله تعالی نخوخي كل كفار هر نمنن کے اسیم گناہگار. ان الذين امنوا تاکي سرا کسان چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات عمل کړي د نیکو واقاموا الصلاه قائم کړي د موږ واتوا الزکات ور کړي د زکات لهم اجرهم عند ربهم، د دوی د پاره اجر د دوی د پنځ درب د دوی ولا خوف عليهم نبير دویبانی ولا هم يحزنون نبدوی فکر ملکی. یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ ویرگے اللہ تعالینا وذروا ما بقی من الربا، اپریک دی آسے چی باقی پاتے در ربانا نو چی اللہ تعالی ربا او سود حرام کو نو اللہ تعالی وی اس کستاز چابانے در سود مال دیو شوئے دے نو اگا پریک دوئی ورطا سو کے ورطا اگا ڈراپ شئی. ان کنتم مومنین کچریتاسو مومنانی او دویم معنی دادا چه وزرو ما بقی من الربا، سود خوب نکوئی کم شے کی چه شبد سود وی اغین بمزان بچ ساتھئی. حضرت انس فرمائی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الربا وعن غیبت الربا، پیغمبر علیہ السلام د سود نہ منع کرے دا اد شایبے د سود نے منع کرے دا چه پا کم شے کی شایبہ د سود وی ناغین بمزان بچ ساتھئی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَتَاسُنُوا كَدَاكَارْ فَأَذَنُونَ بِيَا اطلاع واخلے اعلان واخلے بحرب من اللہ پا جنگ دا اللہ جانبنا ورسول دا اللہ دا رسول جانبنا وَإِن تُبْتُمْ وَكَتَاسُ تُوبُوكَ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ دا تاسو دا پارا راس المال تاسو دے کیپیٹل، یعنی سود کم مچاسرہ معاہدہ کری خو چې حرام دے نہ اگر سود ڈراپ شو نو راس المال تا خپل حق تے خپل پیسے واپس واخلا. لا تظلمون تاسو بظلم نکوئی ولا تظلمون بتاثر ظلم کوئشی. پیغمبر علیہ السلام بدعا کولا مانزن بعد رب انی اعوذ بک من ان اکون ظالما او مظلوما، خدای زتابانے پناہ غارم ما ظالم امکی مظلوم امکی، زکر سڑے ظالم شی خدای مکا نو آخرت تباشی، اکا مظلوم شی نو دنیا خراب شی. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اَكَ یو سڑے تنگ دست ستا پہ قرض دے اگر ڈیوش او اگر تنگ دست دے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسِرَةٍ نو انتظار و مولد کوا إِلَى مَيْسَرَةٍ داغ غنا و مالدارائیں تا چھ وسی ارسی و بیاتا تا در کی نو دا چھ کم روز مضافی ورکے دا اللہ پنیز بانے دا ریوارڈ و دا ثواب باعثتا اللہ بدل ثواب در کی. وَأَن تَصَدَّقُوا اکا تاسو پا دی قرضبان تصدقو کو پرید خود ورتا او وسط رسیدو خیر لکم دا بہتر جتا دا پارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئی. نو دیزا یوسو مسئلی دی یو مسئلہ خدا دا چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی حتی الوسا دا قرض غستون زان بچ ساتا، حتی الوسا دا قرض غستون زان بچ ساتا. زکا حضور علیہ السلام فرمائی الدینو هم باللیل وذل بالنهار، قرضه چې در باندې نو دا د شپې غم خورل دي ا دروازه ذلیل کېدل دي، د شپې غم خورل دي دروازه ذلیل کېدل دي. نمبر اول. نمبر دویم خو که چا د ضرورت په بنیاد د چانه قرضه وغوستا نو هغه مالدار ته بیا پیغمبر علیه السلام وایي چې تنو احسانو ته دی ور سره یا دی بنده سره احسانو کا قرضه ورته ورکا قرضه ورته او چا چې یو اماونٹ دو ځله یو سړی ته یا دو مختلف سړو ته به تور قرضه ورکا 100 روپۍ دی
ما ته اول به تور قرض راکړي ما په ټایم واپس کړ بیا د انصار احمد ضرورت پیدا شه د تری ورکړو د په ټایم واپس کړ استاد خو شي ضایع نشه تا ته اصل روپے ملاو شي په دواړه وخته خو پیغمبر علیہ السلام وی تعالی به الله د 100 روپو د صدقې اجر درکړي 100 روپو د صدقې حالانکه تا یو پیسې نه صدقه کړي خړمبه دې ماته صدقه کړې ما واپس کړې بیا دغه تور کې داغه ضرورت هغه واپس کړې ستاسو جیب څه شي لړ نه خدا الله په نسبت باندې د 100 روپو د صدقې اجر دې ثابت شه دا دویمه مسله چې یو قرض دوه دله دی ورکړه او دواړه دله ته واپس ملاو شو نو تاسو الله د صدقې اجر درکړي دریمه مسله چې کوم سړی قرض واغسته او وسه رسیدو د واپس کولو خزرې نه کېدو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په تاپل غوړې د ظالم چې مثل الغنی ظلم دا سړی ظالم دی دا سړی ظالم دی وسه رسیږي نه ورته څلورمه خبره چې که وخت ډیو شو قرضې ورکولو وخت ډیو شو خدا سره وسه نه رسیږي نو کوم سړی چې قرض ورکړي دا باید چې هغه ولا ټایم ورکړي هغه ولا ټایم ورکړي دا باعث ته اجر دی او کله دې قرضې ورکون کی د وسره سينو باید چې ورته معاف کی صورتو کی ورته معاف کی نظر لپاره به صدقه شي دا ورته لپاره شي صدقه او دا ټول نه بهترین صدقه ده دا ټول نه بهترین صدقه دې ته معلومه دي سړي وس نشته او کده غواړي چې دغه پیسې به تور زکات دغه سړي ته ورکي هغه مستحق د زکات دی چې باندې قرض ده مستحق د زکات دی او دې غواړي چې دا به تورې بطور زکات ورکی نو دا څه نشي ویل ورته چې هغه پیسې چې میتا ته دینه په زکات کې حساب کړه په زکات دا طریقه نه ده طریقې دا ده چې دې به نقد کیش ورکړي د هغه اماونت چې دا زکات پیسې دی واخله او چې څنګه یې قبول کړي نو خدای پیسې شوي نو ورته یې ماته ما قرض واپس راکړي ځکه په زکات کې پوزیشن اغستل with intention دا شرط دی دا مسالو لیکه چې په زکات کې شرط دا دی چې د دې ادایګي او انټنشن بدواړه په یو وخت کې انټنشن او ادایګي په یو وخت نو ستاسو ورته وایي چې هغه پیسې په زکات کې حساب کنه انټنشن د زکات اوس دی ادایګي ورته په خوا کړی دا نو د زکات نه حسابيږي دی بنغ د پیسو ورکی بیا هغه په خپل حق کې واپس وایي خو دا چې هغه لالي چې هغه باندې کینی دا هم یې یا هغه غوښتل خو دا ځان جوړ کړی هغه چې کومه دي فرض کړی دی هغه بیا دغه ورسره هذا موږ دغه مسله ده ته وایي ولا وخت ځای چې پیسې په مسکینو هم د نو چې د زکات وکړه هغه پیسې د پوزیشن کې ویل نه خاص کړي کوم انټنشن وکړي دا څه نه کی نه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ورګي دا غور دنا چې تاسو واپس به بوته شيږي کې الله تعالی ته ثم توفى كل نفس بیا باور کول شي هر نفس ما کسبت هغه شی چې د عمل کړی دی وهم لا یظلمون دې سره زیاته بنشي کوله یا ایها الذين امنوا ایمان والو اذا تداینتم بدین چې کله تاسو یو معامله کوي په قرض باندې الاجل من تر یو مقرر وخت پورې فكتبوا نو دا اولی کوي ته چا باندې شیخ خرڅه دغه ساعت دا خرڅه په نثار احمد باندې اجباری او په قرض خرڅه سره پیسې نشته الله تعالی فكتبوا دې لپاره یو ورقه ولیکي چې دا مستقبل کې ستاسو د جنگ پیدا نشي ممکن دا چې یو په دې جنگ پیدا شي ما خو تاسو شي نه دغسته نو ستاره باندې شي دیو دی یو دوی مدا چې دا غړای ساعت ته کم پلان شوی دا زما ساعت ته او دا ساعت ته ما وخت پیسې درکړي دستا ساعت ته ما وخت پیسې درکړي دي نو څنګه په ثابت چې نه دی راکړي نو الله تعالی فكتبوه چې ټایم مقرر نو دغلته یو بل مسله ولیکه چې دوه شی ونري یو ته وای دینو معنا قرض ده خلک فرق ده پکې دین او بل ته وای قرض هر چې قرض ده نو دا نقد پیسې چاله ورکولې داغه مطالبه باندې نقد پیسې چاله ورکول دي چې هغه مطالبه وکړه مال قرض به کار ده $100 نو دا دوه قسمه
یو ته وایي ساده قرض او یو ته وایي قرض حسن. ساده قرض خدا دی چې د هغې دپاره ټایم فکس شوی وي چې دا $100 راکه د آینده میاشتې په 10 تاریخ به درته واپس کړو، نو دې ته وایي ساده قرض. او دویم ته وایي قرض حسن. نو قرض حسن دې ته وایي چې څه وخت را سره وشي نو خو در به کم ټایم ولا نه مقرر، ټایم ولا مقرر نه. او هر چې دین دی نو دا هغه حق دی چې ثابت شي په اساس د بیع او د شراء باندې، د خرڅولو او غوښتلو باندې. یعنی تا چا باندې څه شی خرڅ کړه، لکه موټر دې په خرڅ کړ او په هغه دا پیسې ثابت شي غوښتل رښتنه چې درک دې ته دین وایي، دې قرض ته وایي دین. نو په دې کې ټایم مقررول لازم دي. دې کې څه ټایم مقررول لازم دي. نو هر هغه شی چې ادایګي په مستقبل باندې موقوف وي باید چې داغه لپاره یو ورقه موجود وي. ځکه شریعت اسلامی د جنگ او د جګړو او د شخړو لار بندول غواړي. د شخړو لار په دې باندې کې تاسو ورقه وي. او الى اجل مسمى بیا دغه ورقه چې لیکي نو یو دا چې تاریخ به لیکي په هغه ورقه کې ادایګي تاریخ به لیکل کیږي. او دویم وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ أَلِكَلِّو كِسْتَاسُمْ يَسْكِ كَاتِبٌ يَوْلِكُنْ كِ بِالْعَدْلِ په بیلنس طریقہ بالعدل په بیلنس طریقہ. نو دا نه چې ارسو کې لیکي نو دي لیکي نه د دې لپاره یو خاصه ژبه وي، د دې لیکلو لپاره خاص کلمات وي، خاص الفاظ وي، خاصو کسانو له هغه لیکل ورځي. ارزنوي مونږ هم ورته نویس بولو نو هغه ارزنویس دی ولیکي ځکه چې عام سړي ژبه هغې باندې بې عدالت نه پوهېږي کې مزید شخړې پیدا کېږي. ولیک دا ولیکه چې ارزنویس یعنې ماهر سړی دی ولیکي. او بل ولا یعب کاتب انکار دن کئی لکل کے ان یکتبا چی دا لکلو کے کما غلم اللہ زکر دا تعلیم ورطا خدای ورکل دے. نو دا اللہ دا تعلیم ورکلو شکریہ دارا چی دنا چا ڈیمانڈو کے مالا دا کاغذ لیتا نو دے دیولی کی واللہ دے رسو کی وہ دلی کی واللہ دا کلا کہ احسانا لکی ارضی نوی سے احسانا نہ لکی اپو فسق لی او مختناس دي موږ ورته عدالت وایو، د عدالت مخې ته ناست دي لیکل کوي. زه چې به ورغلم ما به ورته مال د عارضه خو نو پرنټ د کاغذ مال د پښتو د خلاص مال دا راکړي نو څه به کوي خو ما زه عرضه کوم نو راز به ویل کنه ما زه خو قلم لرم د خپل لیکم نو د کوم ځای پیږم نه نه کې اخر ورته ما زه ته ویل اذن سره رحمت تر دې چې بشکې امره له کوټ نوړل هغه کاغذ فلیکتب دے دل کرو کے ولیملل الذی اس ارضی نویس مونږ یو شی د اسٹامپ ورته وایو تاسو ورته ارزه چې وایي دا غي قیمت لکه $100 تا صحیح. نو دا هغه نمبر وی د حکومت په کور کې حکومت کور کې مسلسل نمبر لري ناغال ته په رجستر کې اندراج کوي رجستر کې اندراج کې اوس دا اندراج به چا په نوم باندې چې څوک دا عریضه ورکړي چاته یعنی لکه مثلا تاسو د قرض ورکړی دا نو دا وثیقه به دې درته کاغذ بسوک درکئی دے بے درکئی لہذا رجسٹر کے با اندراج دا دپنم باندی صحیح. دی وجہ اللہ تعالیٰ ویچی ولیملل الذی علیہ الحق چکم سڑی بانے دا حق ثابتی گی املا باغا کئی یعنی دا عرضہ با دا غپنم گی ولیملل الذی املا دے کیا کسالی الحق چی غبان حق ثابت تے یوا نوز بعض اوقات خلق دا سے ہم کی چی ایسے فرادی و جعلی وثیقہ چرتا پیدا کی جعلی وثیقہ ادا حکومت کور کے دا غی اندراج نہیں او چاله ور کی سبات نه انکار کوئی دا جاری دا دوی وجه الله تعالی اور پسې وای چې وليتق الله ربو دې دې ویریږي الله تعالی نه چې رب دې دې ولا يبخس منه شيئا اکمه دې نه کوي په دې حق دې شي فإن كان الذي كچراك چاغبان حق ثابت يصفي هغه کمقلو نه پوي د خبره
او ضعیفا یا کمزور او لا یستطیع یا طاقت نو ایمل هوا چې د املاو کې فلیمل الولیو نو املا دیو کې گارډین ددو یا وکیل ددو بالعدل د انصاف تقاضا باندې واستشهدوا شهیدین من رجالکم اگواهان ټول کې دی باندې دو گواهان من رجالکم د خپل نارینه و نه یعنی دو مسلمانان گواهان دي په باندې به طور گواه دستخط کی فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ كَچرنو موجود ونارنا فرجل بیا یو سړی وامرأتان او دو خزی یو سړی او دو خزی ممن ترضونا دا چانا چستاسو خخوی من الشهداء دا گواهاننا ان تظل احداهما وصل اللہ تعالی وی دا خزی دولی ان تظل احداهما کچره ورکشی یو د دې دواړو یا غلط شي یو د دې دواړو یا هیر کی یو د دې دواړو خزو فتذکر احداهما الاخرى نو یاد دهانی بو تور کی دادویم ولا یا بشوداو اوس دا بل مسله دا بل مسله ولیکه چې کچره دو سړی نه وي نو یو سړی ادو خزه نو د خزو د شهادت د پاره د یو سړی موجودگی شرط ده یو سړی موجودیت شرط ده سوا د نکاح نه پنځ د امام سے سوا د نکاح نه پنځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وی کنه نکاح د پر دو سړی نه د سلور خزم گواهانه کې دي شي دا یو مسله بل مسله چې گواهی د خزو دا ممالی معاملاتو کې دا نه په جنایاتو کې په حدودو کې نشته کریمینل سایډ باندې دای گواہی نشته او داغه حکمت ته داغه حکمت ته په قبایلی ژوند کې خلک د پلار قاتل معاف کې خود چا د خلاف گواہی کړي غنه معاف کړي صحیح لہذا شریعت اسلامی په دې شخړو کې خود نه انوال کول غواړي چې هغه ته ولې بلا وجه دښمنی په سر شي لہذا هغه د کریمینل سایډ نه ډراپ کړی دا دا خدای سره سره لوی احسان کړی دی صحیح خلک په دې پوهیږي نه وایي چې دا ولې داسې ده دا تاولی کې دا ولې کې دالته دی ویریږي نه چې په کریمینل سایډ باندې خزر شهادت نه ذکر ډراپ تا چې په قبایلی ژوند کې خلک د پلار قاتل خو معاف کی خو چې گواہی کړي د خلاف هغه نه معاف کوي لہذا الله تعالی خزر په دې شخړو کې انوال کول نه غواړي او بل ضمنی مسله چې په کوم فیلډ کې د خزه گواہی قبول ده نو پاغي فیلډ کې د خزه قضا قبول ده پنځ د امام سره نو په سیول سایډ باندې خزه جج جوړې دي شي په سیول سایډ جج جوړې دي شي په فکر مې نه اوس چې چا یو ځل گواہی وکړه ولا یا بشوداو انکار دن کئی گواہان اذا ما دخو چکل دوی اوبلل شي چکل دوی اوبلل نو دو قسم خبره ده یو دا چې دای د شاهدای د پاره اوبلل شي دا کاغذ را سره د خط به تور شاهد الله تعالی فرمایي چې دنیا معاملات روان پدې دي چې دیو بل سره ملاتړ کې دیو بل سره ملاتړ کې دا انساني دنیا په دې روانه ده نو کټول خلک انکار کوي چې نه زه دې چاره لپاره به تورې غواړم د خپل معاملات په ټول په ځای ودرېږي نو دیو جل الله تعالی وایي چې هغه تا باندې اعتماد کوي ځکه ستانوم به تورې گواه اچي پتا اعتماد کوي ستانوم ځکه به تورې گواه اچي نو خدای وایي انکار مکو دا غیر اخلاقی دی انکار مکو دا غیر اخلاقی دی الا کتس عذر لري الا کتس عذر لري چې نه دا معاملات ډوره کمپلیکیټډ ده چې سبب تاسو عدالتونو کې یو بل سره جنگيږي او ما سره ډوره وخت نشي عدالتونو کې وراړي صحیح یو خبره او دویمه ده چې یو ځل دستخط به تورې گواه وکړو نو چې بیا کله د هغه گواهی د ادایګۍ ضرورت پیدا شو نو بیا انکار غیر قانوني دی لومبني انکار غیر اخلاقی دی دویم انکار بیا غیر قانوني دی او چې بیا عدالت سفینه لیکي ورته عدالت اصلي دی ورته سفینه وایي مونږ ورته ته پیاده وایو پاکستان کې زمونږ څه وایو پیاده چې پیاده ورته لیکي ورقه ول ورکړي ها تاسو پیدا وایي دې بچو کې پیدا تلو نو پیدا به څنګه روان شي کلی خلک ته پټي کې پیدا کوم
والحالته خو موټر نه ته ولا یاب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا. اوس بعض اوقات سړی داسې وایي چې دا دومره د ډېرو پیسو معامله نه ده، د لږو پیسو د دې لیکلو ته ضرورت دی. الله تعالی وایي که د لږو پیسو معامله یې که د ډېرو خو چې مستقبل باندې ډیپینډ نه وي لیکه ځکه کله د لږو پیسو نه لوی جنګ جوړ شي، د انا مسله دې جوړه شي، د ایګو مسله دې جوړه شي. نو الله تعالی وایي د دغې جګړې په خاطر باندې که د 10 روپو معامله ده هم په یو کاغذ باندې ولیکه. ولا تسأموا اتاس استڑی مک استڑی کے گئی ماں ملالے گئی مان تکتبو د دې خبرنے چی دا اولی کئی صغیرن وڈکی دا خبراو کبیرن کلویا الاجل سر تاریخ دے ذالکم اقصد عند اللہ دا خبر دیر بیننس دا اللہ پا نزبانے واقوم للشہادہ دیر برابر دا شہادت دا پارا وعدنا اللہ ترتابو دیر قریب دا دیتا چی تاسو شک پیدا نشی الا ان تکون تجارتا حاضرتا. ہاں خدا معاملہ تجارت حاضر وی، نو تجارت حاضر دیتا ہوئے دیکھو گورا چلو دا تسبیح در کو پا 50 روپے باندے نو تا مالا 50 روپے رکھلے ما تسبیح تک بس معاملہ خلاص شو. نو اللہ تعالیٰ وی چی دل تکی لیکلو تا دیر ضرورت نشتا بس خبر دیکھو. ہاں که د دیم لیکلو شي یو وثیقه نو ښه خبره ده. داسې نه چې سبا زاجي باری باندې دعوه لرم دا زما تسبیح دي سره مړه ته پته ده تسبیح چاوي او دا ستاوي صحیح دا د معنا پټی کړی صحیح. نه الله تعالی وی دې لپاره چې موږ ورکولې کې چې هغه سره ورسید وي صحیح ورسره الا ان تكون تجارتا حاضرتا مگر دا چې وی دا تجارت حاضرتا حاضر معنا لاس پلاس حاضر معنا لاس پلاس الا ان تكون تجارتا حاضرتا ادیوتا په قانون کې وایي سی او ڈی کیش آن ډیلیوري کیش آن ډیلیوري سی او ډی. نو چې دا کیش آن ډیلیوري وي نه تا شیرا کو ما پیسې درکړي صحیح. نو دې چې لیکل ضرورت استعمال وتا کہ یو رسید در سره وثیقه نو خبره ده تدیرونا بینکم چې تاسو تدیرونا ادار یدیرو په معنا د اړول راړول چې ما ډیلیوري وکړه ته پیسې راکړي. فلیس علیکم جناح نو تاسو باندې ګناه نشته الله تکتبوا چې دا حاضر تجارت نو لیکي واشهدو خو گواهان په اونې سه پروف پیدا کا اذا تبایا تم چکل تاسو سلو پرچیز گوئی ولا یضار رکاتب اکاتب لکل کے دیم ضرر نور کئی ولا شہید اگوادم چال ضرر نور کئی وان تفعلوا اکتاسو فکتابت کی یا پر شہادت کی چاثر زیادے ہو کو فإنه فسوق بكم نو دا فسق دے چې تاسو پوری لګې دل دے واتقوا الله ويرګي الله تعالی نا ويعلمكم الله تعلیم در کې تاسو الله تعالی والله بكل شيء عليم الله تعالی پر شی باندې عالم دے وان کنتم على سفر اک تاسو وې په سفر باندې ولم تجدوا كاتبا انم مندلکل کې اخرسو لغستل مکول وې په سفر باندې التکی چرته لیکون کې موجود نو اس شیمو یو بل باندې خرڅو او پیسې نوی نقد فرهان مقبوضه نو دا شی مرهونه ده رهن پیژنې رهن مارټګیج الله تعالی وایي دا شی به تور مارټګیج جستا پلاس کی مقبوضه او پوزیشن تا غسته پوزیشن دا غسته یې معنا دا چې دا شی به تور مارټګیج تا پلاس کې ستا کیږي به اعلی چې ته پیسې ریلیز کی ستا کیږي بالا چې دل پیسې ورکي. نو دغلته مسله ولیکه چیرته مسله د رهن او د مارټګیج ده. نو مارټګیج په حقیقت دا یو فزیکل شی دی بطور وثیقه د پیسې ورکون کی پلاس کې د پیسو ورکون کی پلاس کې چې کدا مقروض قادر په ادایګۍ نه کدا مقروض قادر په ادایګۍ نه نو دا قرض ورکون کې حق لري چې د مارټګیج پراپرټی نه خپل وصولیو کی حق لري چې د مارټګیج پراپرټی نه خپل وصولیو کی. بانکونه څه کوي بیا بانکونه کور سره واخلي. البته دومره شریعت اسلامي کې په مارټګیج پراپرټی باندې نه فاغستل ناجایز دي په مارټګیج پراپرټی باندې نه فاغستل
ناجایز دي ځکه چې دا په حقیقت نه پدا په قرض باندې دا نه غسلی په سوانه په هغه پیسو چې تا کم قرض ورکړي دي او پیسې چې قرض ورکړي او نه په اخلي په هر شکل کې چی وي هغه ته سود ویل شي هغه څه ویل شي هغه ته سود ویل شي فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کچری تاسو د یو بل نه بے خوف وای فلیؤد الذی اؤتمن نو ادایګی دیو کی آکس چې هغه امین جوړ شوی دی امانت او د امانت خپل ولیتق الله رب ا دې دی یریږي د الله نه چې رب دې ولا تکتم الشهادت تاسو م پټوي شهادت و من یکتم چا چې پټ کدا شهادت فإنه آثم القلب نو خبردار چې ګناګار دې والله بما تعملون علیم الله تعالی پاک عمل چې تاسو کوي علم لرونکي دي لله ما فی السماوات دا آیت نمبر 3 د سورۃ بقرہ کې د توحید پاواله لله ما فی السماوات خاص الله د پاره جمله غشونه چې اسمانونو کې دي و ما فی الارض چې زما کې دي و ان تبدو کتا سخار کوي ما فی انفسکم خبره چې پزرستا سو کې دا او تو فو یا پټ ساتي یعنی عقیده که تخکار کې اک پټ ده یحاسبکم به الله الله تعالی به محاسبه کوي تاسو هغه باندې فیغفر لمن یشاء بخلق الله تعالی چاته چې وی غواړي ويعذب من یشاء عذاب ورکوي چاته چې وی غواړي والله علی کل شیء قدیر الله تعالی پاسز باندې قدرت لرونکی دی آمن الرسول ایمان راوړل پیغمبر بما پاشه باندې انزل الیه نازل شوی تا من رب جانب رب ددنا والمؤمنون ومؤمنان في ایمان راوړي کلن دې ټولو ایمان راوړي دې الله باندې ملائکو دا الله رسول کتابونو دا الله رسولانو دا الله باندې او دوی وایي چې لا نفرقو مونږه فرق نکو بینا خدم رسول پمیز د یو کس د پیغمبرانو دا الله کې بلکې څومره پیغمبران د الله چې مونږ په ټول ایمان ساتو وقالو دوی وی سمینا مونگ اوریدل دی واتانا اوبیڈینس کو غفرانک ربنا بخن غوانستاو پروردگار ازمو ویلیک المسیر تا تواپسی دا لا یکلف اللہ نفسا تکلیف نور کے اللہ تعالی اس نفس تا الا وسا مگر پاندازر طاقت داغ لہا ما کسبت دے نفس پارا دے آشے چد کرے دے وعلیہا مکتسبت بدے نفس بانے دے بال دا بد عمل چې د کړه دې ربنا او رب زمونږه لا تواخذنا زمون گرفت مکوا ان نسینا کوم نه هېرو شي او وختانا یارانه خطا وشي نو پیغمبر علیہ السلام دا الله نو غوښتل او الله تعالی قبول کړ نو پیغمبر علیہ السلام د اطلاع راکړه چې رفعان امتی الخطا والنسیان خدای زما امت ته معاف کړي دي خطا او نسیان دواړه کبه تور خطا د نه حرکت شي الله سکړه معاف کر انیسیان پتوگا فارگیٹفلنس په هیر در باندې خطا شو هغه الله معاف کړی دا ربنا ولا تحمل علينا ورب زمونگا ما چه مونگ بانے اسرن آغا بوج بردن کما حملتو علی اللذین من قبلنا لکا تا چولو پاخل کچھ مفک زمونو ربنا ورب زمونگا ولا تحملنا مبارے مونگ بانے ما آغا شے لا طاقت لنا بے چنشتر طاقت زمونگ پاگے بانے وافو غلنا درگزرو کمونگتا وغفر لنا بخنو کمونگتا ورحمنا رحمو کی مونگ بانے انت مولانا تمولا زمون گئے فانصرنا غلی القوم الكافرین امدادو کے زمون پا قوم کافرانو بانے نو مولانا لفظ مولا شریعت اسلامی کے یا عربی لغت کے پا مختلف معنو مستعمل لے پا معنی دا مالک پا معنی دا مددگار پا معنی دا دوست پمانا دا آزاد کردہ غلام پمانا دا آزاد کنندہ مالک او پمانا دا فرسٹ کزن پمانا دا فرسٹ کزن او پمانا دا گارڈین نو انت مولانا
معنا دا تزمونگا مالکی اتزمونگا مددگار انت مولانا دلتے معنا دا تزمونگ مالکی اتزمونگا مددگار فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زي ما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين.